لکا بدع عدب ضبع او دارنگی عبد ضاد سرا د دې ټولو معنی د ټوکړه قطعه په بعض روایاتو کې بدع و ستون هم راغلي خو امام قاضی عیاض رحمت الله تعالی علیہ فرمائی چې راجح د بدع و سبعون والا روایت ځکه چې دا په کثرت سره راغلی دي حدیث مبارک کې راغلی دي شعبتن په لغت کې خاخ او د ونې څانګې ته ویل کېږي په حدیث مبارک کې چې شعبتن راغلی دی دلته تینا خصلت محموده او خصلت حمیده مراد شعبتن خوی ته وایي خصلت ته وایي هغه خصلت چې هغه محموده دی حمیده دی فافضلها د سر کې چې کومه فا راغلې ده دا تفریعیه تفصیلیه ده او یا جزائیه ده یعنی اذا كان الايمان ذا شعب فافضلها اغا افضل شاخ د ایمان د شاخونو نه لا اله الا الله دی د ټولو نه بهتر خصلت قول د لا اله الا الله دی یعنی کلمه طیبه لستلی د دې عادت او ورد په ځان کې پیدا کول دي مردگانو ته د کلمې طیبه ثواب رسول دي ځکه چې د افضل عبادت ثواب هم افضل وي او دا د بخنه د پاره لوی ذریعہ په بخاری شریف کتاب العلم باب الحرص علی الحدیث کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت را نقل کړي چې د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک نه تپوس وکړي شو چې د قیامت پر ورځ بستاسو مبارک د شفاعت نه زیات بهرمن کې دن کې سوق وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې اے ابو هريره صاحب ما ته پته لګي چې د دې حدیث په باره کې کوم یو داسې کس تپوس نه کوي چې هغه له تا نه زیات بهتر وي ولې چې تا کې د حدیث د یادولو په هغې د پوهېدلو ډېر شوق دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل نو بیا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې د قیامت پر ورځ به زما د شفاعت نه زیات بهرمن هغه څوک وي څوک چې د خپل دل او جان نه مخلص شي او دا وایي چې لا اله الا الله زما د شفاعت زیاته حصہ هغه ته ملاوي څوک چې په دنیا کې لا اله الا الله وایي مولانا زکریا صاحب هم دا واقعه ذکر کړی دا چې د جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه یو مرید او نوجوان او هغه د مجلس ته راغلی و د په مجلس کې دغه نوجوان مرید ناستو جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه به دې مرید ته ډیر کاته چې د برنګ کله زړ شو کله به تور شو کله به شین شو کله به خړ شو کله به سور شو مختلف رنگونه بدلیدل اوس مجلس دی خلق ډیر ناس دی شیخ جنید بغدادي رحمت الله تعالی علیه دا نوجوان مرید راوغخته د خلکو مخکې تپوس کوي بچیا دا رنگونه دی ولی بدلیږي هغه ورته وایي
قربان ستاسو د مجلس اثرو ستاسو مجلس کې ناستم کشف راته وشه د دې ځینې مې مور په جهنم کې په دوزخ کې ولیده چې په عذاب الهي کې مبتلا و گرفتار و چونکې زما مور و زما ډېر خدمتونه کړي دي نو د هغې د عذاب د لیدو په سبب زما رنګ کې فرق راغی کله به تور شو کله به خړ شو کله به شین شو کله به زیړ شو کله به سور شو حضرت سیدنا شیخ جنید بغدادی رحمت الله تعالی علیہ زړه کې و فرمایل چې په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې راغلی دي چې څوک د کلمې طیبې ختم وکړي د کلمې طیبې ختم دی ته وایي چې نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې ৭۵,000 ځل کلمه طیبه وایي لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سلم ذلوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی طریقے سر 15,000 کرتا دا کلمت طیبه ولولی او ثوابی او مسلمان مردت او بخی نو که آغا مردا دا گناہ پا سبب پا جہنم کے اللہ چولی وی او د دې کلمې طیبې د ختم ثواب ورته څوک وبخي نو جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې الله تعالی جل جلاله د دې کلمې طیبې د ختم د بخلو په برکت باندې د جهنم نه روباسي او جنت ته لیږي سبحان الله نو دا د مبارک پړه کې و فرمایل چې ما د کلمې طیبې ختم کړي دي خو تر اوسه ملا چاته ثواب بخلې نه دی بس مخ سره پړه کې دعا شروع کړه یا الله ما چې د کلمې طیبې ختم کړي دي او ثواب می چاته بخلې نه دی نو زما د نوجوان مرید مور چې نن په جهنم کې په عذاب کې گرفتار ده ستا د رضا د پاره مې د کلمې طیبې د ختم ثواب هغې ته بخلې لږ سات لا تیر نو چې دا لږ پرنګ کې تازگی او سرخی پیدا شو ډېر حشاش بشاش شو اوس بیا چې دی شیخ جنید بغدادی رحمت الله تعالی علیه راوغوښته د خلکو مخې ته تپوس کې بچیا اوسه پورې خو ستا رنګونه بدلېده خو لیکن دا راته وایي چې اوس خو د رنګ کې تازگی پیدا شو سرخی پیدا شوه اوس ډېر حشاش بشاش خوشحاله شو دا ولې نو هغه ورته وایي چې قربان ولې به نه خوشحالېږم چې تاسو د کلمې طیبې د ختم ثواب زما مور ته وبخه الله د هغې په برکت باندې زما مور د جهنم د عذاب نه خلاصه کا او جنت ته راوسته په خوشحالو کې واقع شوه نو زم خوشحاله شو شیخ جنید بغدادی رحمت الله تعالی علیه فرمایي ما ته په دې کې دوه خبرې معلومه شو یو راته د صحیح کشف اندازه ولګېده او دویم راته د دې حدیث مبارک هغه عملی پته ولګېده چې واقعي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي نو دا د کمال نه خالی نه چې زما د دې مرید مور دا چې دی په جهنم کې په عذاب کې گرفتار وه او الله د کلمې طیبې د ختم په برکت باندې هغه د جهنم نه راوسته او جنت ته او په خوشحالو کې واقع شوه نو دا دوه خبرې ته ما ته معلومه شي چې زما د برکته زما مرید ته الله صحیح کشف ورکړ د صحیح کشف اندازه هم راته ولګېد او د کلمې طیبې د ختم برکت هم راته عملا معلوم شي نو لا الہ الا اللہ دا ډیره افضل کلمه ده نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ دا بل حدیث مبارک کرا تعلق ساتھی اور شعبہ ثانیہ چی ادناها اماتۃ الاذى عن الطریق دے شعبہ ثانیہ دا شعبہ ثانیہ دا طاعت فعلیو سرت متعلق یا اول شعبہ دا معاملی مع الحق سرا تڑلے شوی دا
او دویمه شعبه د معاملې مع الخلق سره تړلې شوې ده. فافضلها لا اله الا الله، دا شعبه د معاملې مع الحق سره تړلې شوې ده. او اماطة الاذى عن الطريق، دا دویمه شعبه د معاملې مع الخلق سره تړلې شوې ده. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی والحیاء شعبۃ من الایمان، والحیاء شعبۃ من الایمان.